أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. نهم سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 167-168. واقع مخکې د اصحاب السبت د خالد رضی الله عنه واقعه تېره شوله. موږ ویلو چې هغوی کله نافرماني وکړه، د وخت د پیغمبر او د نورو خلکو خبره نه منله. الله تعالی هغوی ته ډېر صبر وکړو، خو اخر یې پې عذاب راوستو چې شادوګان یې ته جوړ کړل. الله تعالی وی کونو قردة خاسئین، شی شادوګان ذلیله. 3 ورځې پورې ژوندي وو او بیا مړه شو. د هغې نه وروستو الله تعالی په دې ایتونو کې یو خبره کوي د یهودو باره، چونکې دا یهود د ازل نه د مخکې نه د هغه بني اسرائیل دي، نو دوی د هغه وخت نه دوی په نافرمانو کې را روان دي، په ناشکرۍ کې را روان دي. نو الله تعالی په دې آیت کې دا خبره کوي چې در ورځ در قیامته پورې به دا یو کس خامخا یو بادشاه هغه په تاسو باندې مقرر وي چې په تاسو باندې به ظلم کوي، په تاسو باندې به زیاتې کوي. یو بادشاه ځي نو در باندې به بل کس راځي، او دا د الله تعالی عذاب دی. د پخوا نه هغه وخت کې هم الله تعالی ته شادوګان او دا شیزونه جوړ کړي وو. بیا وروستو د داود علیه السلام نه وروستو بیا په ایران والا حکومت کو. د هغه نه وروستو چې دی نو د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه مخکې په مجوسیانو چې دی نو حکومت کو، جزیه او ټکس به یې اخیستو. د بخت نصر یو بادشاه تېر شوی دی، هغه هم د یهودو سره ډېر زیات مطلب جنګونه کړي دي او دا یهود یې ډېر زیات ذلیله کړي دي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دا ذلیل او خوار شو. پیغمبر علیه السلام د مدینې نه هم وباسل، خیبر ته یې وباسل. بیا یې په بنو نذیر هغه چې دی نو قتل کړل او بنو قریظه نه باندې چې دی نو جزیه او ټکس کېښودل. اوس هم ذلیله دي، خپل حکومت یې نشته. که حکومت پې دی نو هغه پې د برطانیې او د امریکې حکومت دی. او تفاسیر لیکلي دي د قیامت نه مخکې به دا یهود د دجال ملګري شي، دا به د دجال ملګري شي او عیسی علیه السلام به راځي، د عیسی علیه السلام په لاس باندې به دا یهود کوتره کېږي. نو دا د الله تعالی د دې آیت هغه مخکې نه حکم دی چې تاسو باندې به خامخا آزاد بنئ، نه به ستاسو خپل حکومت جوړېږي، نه به تاسو چې دونه اقتدار کې راځئ، نه به خوشحاله شئ. د ورځ در قیامته پورې به ذلیل او رسوا یئ. او موږ په مونځ کې وایو که نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، چې یا الله د هغه چا لار راته مخې چې تا پې غضب کړی دی او نه ګمراه دي. نو د الله تعالی غضب دی سر به در قیامته پورې د الله تعالی غضب په دی باندې وي. نو د عیسی علیه السلام په وخت کې به دا یهود بیا د هغه او د مسلمانانو په لاس باندې کوتره کېږي. الله تعالی دې کې هغه خبره کوي چې خامخا یو کس به خامخا په تاسو باندې مقرر وي چې تاسو نه به تپوس هم کوي، تاسو به د هغه نه به مو خپل عزت وي، نه به مو خپل اقتدار وي. په دې آیت کې الله تعالی وایي وقطعناهم فی الارض امما، او تس نس کړه موږ دی په ځمکو کې ډلې ډلې، یو ځای ته به دی راجمع نه شي، ځای په ځای باندې به چې دی نو خواره واره وي. او ورپسې فرمایي منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، بعضې پکې نیکان هم شته او بعضې د دې نه نور هم. نیکان هغه و چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هم و، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان هم راوړو. اوس هم دی ته د توبې دروازه کولاو ده چې څه ټایم هم دی غواړي. الله تعالی وایي
وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون من د دې امتحان اخلو په خوشالو په تکلیفونو باندې لعلهم يرجعون چې شاید دی واپس شي توبه وباسي. نو اوس هم دی ته د توبې دروازه کولاو ده چې په حق سچ سره توبه وباسي. د آخر زمانه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د هغه نبوت قبول کی، د الله وحدانیت قبول کی او په هغه ایمان راړي او د هغه دین قبول کی. نو اوس هم کله په تکالیف راځي، کله په مصیبتونه راځي، کله ول الله تعالی دنیا ورکه خوشاله ورکه. دا ټول په ټول باندې الله تعالی وی دا ازمیخ دی. شاید چې دی سو شي دی د خپل کار نه د خپل مخالفت نه د دینه واپس وګرځي او یو الله قبول کی په آخر زمانه په پیغمبر باندې ایمان راړي. واستأذن ربک او حکم کړی دی رب ستا، اعلان کړی دی رب ستا ليبعثن علیهم خامخا لیږي به په دوی باندې الی یوم القیامت د ورځ در قیامت پورې من هغه څوک یصومهم سوء العذاب چې رسوي به دوی ته سخت عذاب، سخت تکلیفونه به ورته رسوي. ان ربک لسریع العقاب بېشکه رب ستا زر عذاب ورکوونکی دی. وانه لغفور رحیم او هغه بخونکی مهربانه دی. نو که چېرې دوی د خپلې عقیدې نه واپس شو نو بخښنه به هم ورته وکړي، او که نه کلک وي په دې خپله عقیده نو عذاب به ورکوي. وقطعناهم تسنس که موږ دوی لره په الارض په ځمکه کې امما په ډلو ډلو کې منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون بعضې د دوی نه نیکان دي ومنهم دون ذلك او بعضې د دوی نه نور دي. وبلوناهم او امتحان اخلو موږ د دوی بالحسنات په نیکو په خوشحالو سره والسیئات او په تکلیفونو سره لعلهم يرجعون دې دپاره چې دوی واپس شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.